الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور عزتمندو د الله ډېر لوی نعمتونه دي په موږ او تاسو او الله وی آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار څومره نعمتونه چې تاسو غوښتل نو دومره نعمتونه الله درکړي دي او که تاسو راولګئ او د الله نعمتونه شمارئ نو لا تحصوها په شمار کې نشي راوستی خو انسان ډېر سخت ناشکره دی الله وایي څومره نعمتونه چې ستا سره دي نو دا د الله د طرف نه دي وما بكم من نعمت فمن الله تاسو چې کوم نعمتونه دي نو دا د الله د طرف نه دي بیا چې کله تکلیف درته ورسي نو فإلیه تجأرون الله ته سویږي او لوی نعمت چې الله موږ له راکړی دی نو دا لوی نعمت د هدایت دی او د ایمان دی چې الله موږ صحیح دین طرف ته صحیح عقیدې طرف ته موږ له هدایت راکړی دی او موږ له توفیق راکړی دی او زما عزتمندو لوی ډېر نعمتونه دي د الله لکه علماو لیکلي دي د غوږ دا نعمت دی او که ته دا نعمت نه پیژنې نو چې کله دا نعمت ستا نه الله واخلي د کونډ نه تپوس وکړه چې د غوږ دا څومره نعمت دی د سترګو دا نعمت دی او که ته نه پیژنې نو د ړوند نه تپوس وکړه چې د سترګو دا څومره لوی نعمت دی د زړه دا نعمت دی چې الله موږ له صحیح زړه راکړی دی او د هغه چا نه تپوس وکړه چې د هغه زړه یا د هغه عقل کار نه کوي عقل او زړه یا کار نه کوي الله وی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شيئا الله تاسو د خپلو میاندو د خېټو نه چې پیدا کړئ نو تاسو په هیڅ باندې نه پیدای وجعل لكم السمع الله تاسو لا غوږونه درکړه سترګې درکړې ول افئده او زړونه درکړه لعلکم تشکرون دغه یو مسله ده چې الله خو دا نعمتونه راکړه خو څه غواړي شکر غواړي او د دې وجه نه امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی همیشه انسان یا د الله په نعمت کې دی نو دا محتاج دی شکر ته چې دی به د الله شکر ادا کوي یا دا انسان د الله په معصیت کې دی څه ګناه ته شوی دی نو دا محتاج دی دې ته چې د الله نه بخښنه وغواړي استغفار ته محتاج دی بخښنې ته محتاج دی او زما عزتمندو نعمت د امن لال را کړه نعمت د صحت لال را کړه معمولی غونتا یعنی خوف او ویره په منګ رااله د بیماری د وجنه د څه کرونه د وجنه څومره خلک پریشان دي ولیکه د دې نه موږ په امن وې د دې امن د نعمت د آزاد د ګرځېدو نعمت او د صحت د نعمت هله فتح ولګي چې الله یې واخلي الله د الله د نعمتونو موږ څه شکر ادا کړو زما عزتمندو د الله نعمتونه دي الله و انسان ته ډېر زیات ناشکره او موږ کله خپل مرګرو ته ویو چې ګوره دا یو لاس نه دی په دې کې الله دا یو بند لګولی دا بند نه دی که دا بند له الله داسې نیغ کړی وی داسې زما عزتمندو داسې نیغ وی نو ستا څه خیال دی چې دا لاس به ستا خولې له راغلی وی دا لاس به ستا پوزې له راغلی وی دا لاس به څو فوټه د سر نه برتلی دا لاس به ستا دپاره یو لوی عذاب وی چې کله توده کېدی نو دا به لوی مصیبت وی ستا دپاره ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که د الله نعمتونه شمارې نو نشي ګیرولی په شمار کې نشي راوستی او د دې وجې نه الله د داود علیه السلام اهل ته حکم کړی اعملوا آل داود شکرا د الله شکر ادا کوي الله وی واذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم الله دا اعلان کړی دی که د نعمت شکر دی ادا کنو زیات به کم د الله ولئن کفرتم که تاسو ناشکري وکړه نه الله ان عذابي لشدید د الله عذاب سخت دی او الله وی ان تشکرو که تاسو شکر ادا کوئ نو دا شکر ستاسو د خپل پیدې دی
وان تکفروا که تاسو ناشکري کوئ نو دا ناشکري ستاسو په ضرر باندې د الله غني ذات دی، حمید ذات دی. او د دې وجه نه د سبا والا حال الله ذکر کړی دی. الله وایي فکفرت بانعم الله، د الله په نعمتونو ناشکري شروع کړه نو په اذاقها الله. او الله وایي هغه نعمتونه ته الله واغسته. او کذالک نجزي کل کفور، هر ناشکر له موږ داسې سزا ورکو. الله د یو کلی مثال ذکر کوي سورۃ النحل کې، نو هغه کې دا وایي چې فکفرت بانعم الله، د الله په نعمتونو ناشکري وکړه نو فاذاقها الله لباس الجوع، الله له دا ولګه جامه کړه والخوف او یې پرې راوست. او د دې وجه نه زما عزتمندو که موږ د الله د نعمت شکر د پیسو شکر هم ادا کړی وی نو الله به په موږ باندې مخکې مصیبت او تکلیف د پیسو راغی. تاسو ته پته ده لکه مخکې الله ډېرې روپۍ راکړې بیا یې را باندې څه کمې کړې نو تکلیف یې را باندې راوست. بیا الله صحت راکړه، د هغې چې موږ کله ناشکري شروع کړه دغه صحت نه موږ غلطه پیدا واغسته، د سترګو د ازادۍ د پیسو د دې ټولو نه موږ غلطه پیدا واغسته نو الله را باندې خوف تاریک یې را باندې تاریک چې امن یې رانه واغست. اوس هر سړی په خپل کور کې ته زما نه یېرېږي او زه ستا نه یېرېږم او ته زما سره مسافه نه کوې او که یو شی پروت دی په ځمکه باندې دا نه شو راوچتولی چې یاره کېدی شي په دې کې وایرس اوبه پرتې دي او ته تږی نو که داسې اوبه خالي پرتې دي څښلی شي. عزتمندو که الله مو پیژانده نو زما عزتمندو الله به موږ وپېژني، او که موږ الله ونه پیژانده. او د دې وجې نه یو شاعر وایي واذا كنت في نعمة فرعها، کله چې په یو نعمت کې نو د هغې لحاظ کوه، هغه ساته. فإن الذنوب تزيل النعم، په ګناهونو باندې نعمتونه ختمېږي. وحدها بطاعة رب العباد، او د دې نه د الله تابعداري چاپېر کله که د بوټي نه چې ته غنې چاپېری. فرب العباد سریع النقم، الله جلد بدلې اخیستو والا دی. داسې نه چې الله نه دا نعمت واخلي، الله زموږ نه نعمتونه واخیسته بیا اخیسته. زما عزتمندو او که موږ د الله وپېژانده نو دغه نعمتونه به الله واپس راکړي، دا مصیبتونه رانه به لرې کړي. خو که الله موږ وپېژانده الله دې زموږ له د عمل کولو توفیق راکړي.